دا یو تعلیمي اداره ده او علم هغه بنیادي شی دی چې د انسان د کامیابی دارومدار هغه علم دی. لیکن زموږ د ملک او د بلوچستان څه حکومتونه راغلي دي هغو و تعلیم ته توجه نه ده ورکړې. د دې واحد دلیل دا دی په دې ملک کې سرکاري تعلیمي ادارې هم شته، په دې ملک کې د تعلیم په میدان کې پرایویټ ادارې هم شته لکه دا البیروني، په دې ملک کې دینی ادارې د مدارسو په نام هم شته. لیکن که چیرې تاسو د دنیا پر دغه تعلیمي نظام چې خلک دنیوي تعلیم ورته وایي یا عصري او فني تعلیم ورته وایي، په دنیا کې پر دې علم نظر وکړي او بیا پاکستان د دنیا په دغه میدان کې وګوري چې د ده حیثیت په تعلیمي میدان کې څه دی. په دنیا کې 500 بین الاقوامي سرفهرست یونیورسټیانې دي چې هغه ته اول نمبر حاصل دي. په دغه 500 یونیورسټي په فهرست کې د پاکستان یوه یونیورسټي هم ده. اوس تی باید دا سوال وکړي، قوم دا سوال وکړي چې آیا دا څه وجه ده چې د دنیا بین الاقوامي تعلیمي ادارو کې 500 هغه ادارې دي چې هغه سر فهرست دي او د پاکستان یوه تعلیمي اداره په هغه کې نشته. د دې ذمهواره څوک؟ پاره ځکه نن د پاکستان پالیسي د بین الاقوامي قوتو په دباو کې دا ده چې د دنیا او د دې ملک امن که خراب کړی دی هغه انتها پسندي خراب کړی، او انتها پسندي او ترهګري دا د مدرسو سجیږي. د دې معنا دا ده چې دغه ملک د یو منصوبې تحت پر 2 طبقو تقسیم شي. یوه طبقه د تعلیم په میدان کې هغه ده چې هغه د سکول د کالج او د یونیورسټي سره رابطه ده، یوه طبقه هغه ده چې هغه د مدرسې او د دیني ادارې سره رابطه ده. اوس و دنیا ته دا تاثر ورکول او د پاکستان و 22 کروڑه عوامو ته ریاست او حکومت دا تاثر ورکوي چې د ترقي او د کامیابی د روشنخیالۍ او د اعتدال پسندي معیار هغه علم دی چې د کالج او د یونیورسټي دی، او کوم علم چې د مدرسې او د دیني ادارې دی دا د تباهي، د علاقت، د ترهګرۍ، د انتها پسندي او د شدت پسندي او د خونریزۍ ذریعه جوړېږي. دا یو تاثر دی، دا یو ایجنډا ده پر بین الاقوامي سطح باندې، او زموږ په ملک کې په دې باندې باقاعده کار شروع دی. که چیرې د یو ګړي دپاره موږ دا ومنو چې دا تفریق شته، لیکن دا تفریق چا جوړ کړی؟ دا تفریق علماو نه دی جوړ کړی، دیني طبقې نه دی جوړ کړی. هغه خلک چې د دین سره عقیدت او محبت مینه لري هغو نه دی جوړ کړی. دا دیني، سیاسي، مذهبي طبقې نه دی جوړ کړی. که چیرې تاسو لږ پر شا په تاریخ کې ولاړ شئ، د 1850 د مخه چې کومې ادارې وې په هغه ادارو کې لکه څنګه چې قرآن او حدیث ویل کېدو، فقه ویل کېده، یا اصول فقه یا صرف او نحو ویل کېده، هلته میډیکل هم ویل کېده، هلته د ساینس تعلیم هم ورکول کېدی. د 1850 بعد د یو سازش، د یو منصوبې د بدنیتۍ پر بنیاد باندې دغه تعلیمي نظام تقسیم شو. دا چې کله تقسیم شو د بر صغیر علما
اکابرین علیګړ یونیورسټي له ورځي ورته وایي چې راسه نظام تعلیم هغه جوړ کړو چې کوم نظام تعلیم دننه د مخه په ماضي کې په تېر وخت کې هغه نظام تعلیم دا و چې دغه دواړې برخې د علم به په یوه چاردیوالي کې وکام ته وښیي لیکن دغه کوشش او مهنت د هغه اکابرینو نشو کامیاب بیا په هغه زمانه کې یو اداره جوړه شوه د جامعه ملیه په نامه باندې په بر صغیر کې چې د پاکستان وجود لا هم نه دغه جامعه ملیه د دې لپاره جوړه شوه چې دغه دواړه نصاب تعلیم لکه د 1859 د مخه چې وو دا یي چې کوم کوچنی راوځي د دغه ادارې څخه کوم ځوان هغه لکه څنګه چې پر فني او پر عصري علومو عبور لري هغه به پر دیني علومو هم عبور لري لیکن چې کله حکومت او ریاست سرپرستی او سربراهي نه وه د منصوبې تحت هغه اداره ناکامه لهذا دا غواړي دنیا چې دغه دوې طبقې جوړې کړي که دا دی نه کړي جوړې بیا به انتها پسندي څنګه پیدا کړي بیا به د انتها پسندي الزام او ګرامه پر مدرسو باندې څنګه اچوي لهذا دا د دې هغه منصوبه ده دغسې ادارې چې دا جوړې دي دا دغه تفریق دغه تمیز دغه ککړه او بدبویه منصوبه د کفر او د عالمي قوتو او د هغه د حواریینو ناکامه کوي چې موږ دا ثابتوو چې علوم دواړه علوم دي دا نه ده خبره چې کوم علم په مدرسه کې دی دا خو علم دی چې کوم علم عصري او فني د سکول او د کالج دا علم نه دی دا نه ده خبره دا دواړه علوم دي آدم علیه السلام چې الله تعالی بعثت خلیفه نائب د خپل ځان د انسانیت او د کام دپاره پیدا کړي نو وعلم آدم الاسماء كلها اول د واره د اسماني صحیفو سره سم په اړخ کې دنیوي علوم هم وشي د دنیوي علوم د هغه وخت د تقاضو مطابق د دې زده کړه ورته کوي دا خبره غلطه ده چې کومه د یو سازش او د منصوبې ته دغه جګړه جوړوي دویم خبره دا ده که چیرې دا ستا خبره بیا صحیح سي ته په عربونو په کربونو روپۍ په سکول په کالج په یونیورسټي خرڅوي په 1500 یونیورسټي کې ستا یوه نشته د پاکستان 82 کاله پوره شو په 82 کې ته دې ځای ته نه ورسېدې چې په 1500 کې ستا یوه یونیورسټي په سرفهرست کې راشي د دې ذمهواره څوک د دې ذمهواره خو به ملا نه نه د ماجت ملا ذمهواره دي نه د پارلمنټ سیاسي ملا ذمهواره دي د دې ذمهواره حکومت او ریاست دي ستا په څنګ کې هندوستان دی ته لږ وګوره د هندوستان څو یونیورسټیانې دي څو تعلیمي ادارې دي چې هغه د بین الاقوامي دغه 1500 ادارو کې هغه برخه لري هغه په هغه پیرس کې شته که نه یې پکښې د دې ذمهواره څوک نن ستا په یونیورسټي کې په کالج کې ستا وزیر داخله وایي ستا د منشیاتو مخه چې نیسي انسداد منشیات وزیر وایي چې 80% سټوډنټ طالبان که انجونې د کالپان دي دا په نشو اخته دي څوک شراب څښي څوک چرس کوي څوک آیس استعمالوي مختلف قسم نشي دا استعمالوي دا ملا نه وایي دا په پارلمنټ کې د پاکستان او د پاکستان د قوم د مستقبل د ښېګړې فیصلې کې هغه وایي چې په یونیورسټیانو کې 80% طالبان او طالبات سټوډنټ دا نشه استعمالوي د دې ذمهواره څوک دی ما خو به د هیروین فکټري نه خلاصه کړې طالب او ملا د منشیاتو کارخانه خو به نه خلاصه کړې چې د هغه څه د منشیات سپلای کوم د شرابو کارخانه خو به نه خلاصه کړې ستا وزیر وایي ستا د وزیر څه د شرابو بوتل ونیول شو دی وایي دا د شاتو بوتل دا ستاسو نیول شوي د ملا سره نیول شوي ستا وزیر وایي ستا د کابینټ بنسټر د کابینې وزیر وایي چې زما وزیر اعظم و ما ته وایي د هغو خواهش دا دی چې په وادي تیرا کې یوه داسې کارخانه باید جوړه شي
چې په هغه کې هیروین، چرس او افیون سره دوا جوړه شي، نو بیا به دا دوا خلکو ته ورکوي. یعنی تا کیسه په دنیا کې پر منشیاتو پابندي ده. دا یو داسې حکومت دی چې په پاکستان کې د هیروینو د چرسو کارخانې جوړوي. بیا به موږ ته د چرسو ستنې رالګېږي، بیا په شپږ ورځ موږ هورې وینو. و د دې ذمهواره څوک دی؟ د دې ذمهواره هم لا دی. نن په دې ملک کې ته ورشه دغه د بلوچستان یونیورسټي ده، د نن څخه 3 میاشتې مخکې د دې یونیورسټي طالباتو هړتال نه کوي. پر څه شی کوي هړتال؟ پر څه شی هړتال کوي؟ پر دې هړتال کوي چې زما و عزت ته خطره ده، زما و ناموس ته خطره ده، زما و ذات ته خطره ده، زما و پوړنې ته خطره ده چې د پښتانه او د بلوچ پوړنې دي، زما و پردې ته خطره ده، زما په کمره کې، زما په واشروم کې، زما د ضرورت په ځای کې خفیه کیمرې لګېدلې، زما ریکارډینګ کوي، بیا ما مجبوره کوي، زما جنسي هراسمنټ کېږي، جنسي طور ما استعمالي، زبردستي کوي له ما سره، زما د مجبورۍ نه، زما د کمزورۍ نه پیدا شي. دا په کوم یونیورسټي کې ده؟ دا د بلوچستان په یونیورسټي، هغه بلوچستان چې هغه د روایاتو، د اقدارو، د عزت او د احترام شوبه ده. خو یا پښتون قوم دی اکثریت، یا بلوچ قوم دی. ته څنګه د دې سره دا کوې؟ د هغه د پیغلو سره، د هغه د نجونو سره، د هغه د عزت او د ناموسو سره. د بلې شیبې سړی خو نه دی راغلی. د دې ذمهواره څوک دی؟ د بلوچستان په یونیورسټي کې په کال کې 4 واره طالبان یو د بل خلاف ټوپک په لپسې راشي. ته پښتون یې، ته بلوچ، زه تا نه منم، ته ما نه منم. ته ما ته یو مثال راوښیه د مدارسو. داسې مدرسې هم په دا پاکستان کې شته چې 12,000 طالبان پکښې دي، دغه رقم نجونې پکښې دي. په تاریخ کې نشته شوی چې دغه بدنامي په مدارسو کې وي لکه څنګه چې په دغه ادارو کې ده. د دې ذمهواره څوک دی؟ ریاست او حکومت. که چیرې د ملک چلول راواخلي، 2 کاله دې خلکو ملک چلولی، د یونیورسټۍ فارغ، نن د دې ملک خزانه خالي ده، د دې ملک ګزاره په پور ده چې کم چا پیسه غلا کړې ده، دې وایي دې باچا پیسه غلا کړه، دې وزیر اعظم غلا کړه، دې صدر غلا کړه، دې وزیر غلا کړه. نن خزانه ستا د لاسه خالي ده. نن په دې ملک کې قتل او غارتګري، ټارګټ کیلینګ د سپریم کورټ فیصله موجود ده. د مدرسې طالب او ملا نشته پکې چې ستا خلک پکې راولي، ستا خلک پکې راولي. یا اجمل پهاړي نوم دی، یا عزیر بلوچ نوم دی، یا چش بولا دی، رحمان بولا دی، یا لډو دی، یا پکو دی. دا نومونه دي. چا نه دي پکې ویلي چې یاره پلانی مولوي صاحب په قتل کې ملوث. مولوي صاحب په خپله دربدره دی، په ګولۍ مري، پر مشرانو هم حملې کېږي، پر سپین ږیرو باندې هم کېږي، پر ځوان هم کېږي. دا چا کړي ده؟ دا 2 کاله حکومت چا وکړي؟ ستا تعلیمي نظام هم تباه دی، ستا مالي نظام هم تباه دی، ستا د امن و امان نظام هم تباه دی. پرون وایم ورځ په پټه کې دماکه کېږي، 22 کسان پکې شهیدان شي، درځنونه پکې زخمیان شي. تا لیدلی دي چې اسلام آباد د دې ذمهواري قبوله کړه چې دا زما ناکامي ده؟ تا د وفاقي وزیر داخله یو مذمتي بیان لیدلی دی؟ د وزیر اعظم یو داسې سټیټمنټ تا لیدلی چې موږ ووایو چې یاره ولې چې خدای بده ده د سړي؟ یو شی نشته. دا د افغانستان راغلی، د دې وشاته انګلیس دی، د وشاته راغلی، او ومې منله دا یې انګلیس، دا یې راغلی. پر کومه لار راغلی؟ د کوټ 4 لارې دي، یا به 5 یا به 6. دا د هغه ځایه بم په ځان پورې تړلی به روان،
د چمن نه چې راځي د دې پټې پورې 40 چیک پوسټ دی. پر هر چیک پوسټ باندې ته د سپین ږیري شناختي کارت هم ګورې، ته د زنانې دا هم ګورې، نه ځوانه پرېږدې نه سپین سرې پرېږدې، ته د موټر راشوکې بې عزته کوې. دا سړی څنګه راواوښتې د بمانو سره؟ دا ډېر لوی سوال دی. آرمي پبلک سکول په پېښور کې خلک ورننوځي، 140 هلکانې د ګولۍ ویشي، 140 هلکانې. دا خو به مور لري، دا پلار لري، دا د دې دپاره نور استولي چې ته د ګولۍ وباسې. دا دره به راغله، دا خلک د ګولۍ ووتل، دا بچیان 4 کاله 5 کاله 6 کاله پرسته سړی یې نه دی معلوم چې دا چا وویشتو، دا خلک د کومو خوا رالو، پر کومه لار رالو، د دې ذمهواره څوک. بس موږ ته ووایه پر ټي وي پر میډیا باندې وایي هغه عربي پبلک سکول چې حمله کړې وه هغه خلک په فلانۍ مقابله کې مړه شي. اوس دا موږ ته څه معلومه د دې درواغ وایي که رښتیا وایي. هلکه تا ته دا معلومه دي چې په عربي پبلک سکول کې چې کوم چا حمله وکړه د دې تعلق د فلاني ملک سره دی. بیا په 40 ګنټې کې دوره کوي او هغه ته وایه دغه نوم دی، دغه د ټلیفون نمبر دی، دغه خلک دي. آیا نه در معلومېږي؟ لوی سړی را روان دي، بمان یې په ځان پورې غوټه کړي، تا درنه معلوم. د دې ذمهواره څوک دی؟ د دې ذمهواره هم د دې ذمهواره هم مدرسه ده، د دې تباهي او د بربادي. په ټوله دنیا کې 60 مدارس سره فهرست دي، 60 مدارس. په 60 مدارسو کې 8 مدرسې د پاکستان دي. نو کوم نظام تعلیم چې د ما سره را سره دی، د هغه نظام تعلیم په میدان کې ما خپله ذمهواري پوره کړې ده. 60 مدارس په ګرده دنیا کې نمبر اول دی، سره فهرست دي. په دې 60 کې 8 مدرسې د پاکستان سره تعلق لري. که ناکامه یې که ناکامه ستا نظام تعلیم ناکامه دی. چې ګورې چرسي در راوځي، چې ګورې نشهیي در راوځي، چې ګورې ګلي خور در راوځي، چې ګورې شرابي در راوځي. زما د مدرسې څخه نه چرسي راوتلي دي، نه هیرویني راوتلي دي، نه نشهیي راوتلي دي، نه شرابي راوتلي دي. لهذا موږ غواړو ده چې د پاکستان ادارې تعلیمي دا آبادې شي. دا لکه څنګه چې د تعلیم په میدان کې موږ وایو ناکامه دي، دا د اخلاقو او د اخلاقیاتو او د کردار په میدان کې هم ناکام دي. دا د دیانت او د امانت په میدان کې هم ناکام دي. دا خلک ولې پرایویټ ادارې جوړوي؟ دا خلک بچیان ولې خپلې پرایویټ ادارو ته اصلي؟ سرکاري تعلیمي ادارو نه ولې ناست دي؟ مایوسه دي. دا خلک په دې پوه دي چې هلته سبق نشته، هلته تعلیم نشته، هلته ذمهواري نشته، اهتمام نشته، سرپرستي نشته د سرکار. هر سړی مجبوره دی پوښتنه کوي چې کوم پرایویټ سکول شته چې زه بچی ور واستوم. دا هر سړی دا کوشش کوي چې زما بچی هلته سبق ووایي چې په دیني علم هم ښایسته وي، په زیور او د عصري او فني او دنیوي علم هم ښایسته وي. علم یو علم دی. دا فرق دې خلکو راوستلی دی زما او ستا د تقسیم لپاره. یو علم دی. لهذا باید ادارې ذمهواره اوس اساتذه که 300 بچیان دي که 2 ورسره دي، دا د ځانه سره امانت وګوري. باید په دیانت سبق ورته ووایي. د دې هلکانو پلرونو بچیانو پلرونو پر دې اعتماد کړی، پر دې یې بروسه کړې، پر حکومت او پر ریاست او د هغه پر ادارو پر تعلیمي ادارو یې بروسه نشته. تا ته د میاشتې پیسې درکوي، پر تا یې بروسه ده. نو چې بروسه یې ده پکار دا ده رهنمایي یې وکړې، سبق دغې سبق ورته ووایه چې سبا خلک ووایي چې دا امتیازي اداره ده. موږ دعا ده چې الله تعالی دا اداره کامیاب ولري. الله تعالی دې موږ او تاسو ته هغه خدمت توفیق راکړي چې خدای هم خوشحاله وي او د خدای مخلوق هم خوشحاله وي. وما علینا.